بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرونی سبق کې موږ دا خبره کړې وه چې د ایراد مذکور یعنی راوړل د معنی واحدې په طرقو مختلفو سره چې دا طرق به مختلف وي په وضوح او خفا کې دا به څه کې حاصلېږي دا موجودېږي په دلالت عقلي ورته وایي خالد دا چونکې اصطلاح د عقلي ده داسې عقلي ورته وایي په دلالت عقلي کې او دغه عقلي دغه دلالت تضمني او التزامي قرآن پوهېږي وایي مولوي صاحب موږ دا وجه ویل وه چې جایز ده مولوي صاحب دا ممکن ده او دا جایز ده چې مراتب د لزوم دا چې دی دا په تضمني او التزامي کې په اعتبار د وضوح سره څه شي مختلف شي قرآن پوهېږي مختلف کېږي هر چې دلالت التزامي دی په دې کې خو ظاهره ده مولوي صاحب او دا ظهور د دوو وجو نه دی یو وجه دا ده مولوي صاحب چې دا جایز دي چې د یو ملزوم د پاره د متعدد لوازم شي څه شي لوازم شي بعضې د قریب شي او بعضې د بعید شي قرآن پوه شئ نو د قریب دلالت به اوضح وي او د بعید به څه وي قرآن پوهېږي د هغې په نسبت باندې بیا خفي وي قرآن پوهېږي یو خو دا خبره کړو دویمه دا خبره کول دا هم جایز دي مولوي صاحب چې یو لازم دي شي او د هغې دپاره د ملزومات څه شي متعدد شي نو دغې ملزوماتو کې د بعضې اوضح وي د بعضو په نسبت باندې قرآن پوه شئ چې بعضې اوضح شو نو دلالت به بیا څه وي مولوي صاحب اوضح وي که نه دلالت به هم اوضح وي که نه قرآن پوه شئ په نسبت د نورو باندې هر چې تضمني کې مونږ ویلو مولوي صاحب تضمني کې موږ دا خبره کړې وه چې جایز د مولوي صاحب چې یو څیز دی د یو څیز جز شي او جز الجز دی شي د بل څیز قرآن پوهېږې نو دلالت بیا به په جز باندې دا به څه وي مولوي صاحب دا به څه وي اوضح وي ولې ځکه دا بلا واسطه وي او په جز الجز باندې به څه وي مولوي صاحب تعلیم په ذهن کې راځي که نه په جز الجز باندې به څه وي خفي به وي لکه دلالت د حیوان په چا باندې مولوي صاحب په جسم باندې دا واضح دی د دلالت د چا نه اوضح دی د دلالت د انسان د چا باندې فهم پوه شئ دې دلته دا خبره کوي مولوي صاحب ستا د دې خبرې نه دا معلومه شوه چې فهم د کل دا مقدم دی په فهم د چا باندې جز باندې الان کې دا خبره داسې نه ده بلکې معامله برعکس ده معامله سره برعکس ده چې فهم د کل چې دی دا موقوف دی په چا باندې فهم پوه شوې مولوي صاحب الاول به د دې خبرو نه دا معلومه شوه مولوي صاحب چې فهم د جز چې دی دا موقوف دی په فهم د کل باندې الان کې داسې نه ده فهم د کل موقوف دی د چا باندې فهم د جز باندې قرآن پوهېږې قرآن پوه شوې مولوي صاحب لاول کل لازم کنه مولوي صاحب ګوره لاول سیمټ بیا ورسره خاوره میلاوه شي مولوي صاحب دا قسې میسې ورسره میلاوه شي دیوال ته بیا جوړ شي فهم پوهېږې که نه داسې تیار دیوال راځي بیا راځي که نه مولوي صاحب بیا دیوال داسې نور چتونه شي بیا کور جوړ شي نو لاول څه وي جزي او ستا دې خبرې نه معلومه کېږي چې لاول څه وي کل او بیا څه وي جز فهم پوه شئ نو پکار ده چې دلالت د انسان دی په دې جسم باندې څه شي مولوي صاحب راځو خبرې ده چې پکار ده چې دلالت د انسان دی په جسم باندې مولوي صاحب دا اوضح شي په نسبت د دلالت د چا باندې ده او که نه مولوي صاحب فهم پوه شئ نو دی وایي مولوي صاحب دی دوه جوابه کوي یو تسلیمي کوي فهم پوه شئ او مولوي صاحب ستا خبره ټیک ده خو ته د ترکیب خبره کوي د ترکیب معنی جوړول یو دا جز د کل د چا نه جوړېږي جز ده لاول به جز د دې جز دا کل چې دی دا مقدم دی چا نه د جز نه بیا د دې جز نه جزء الجز مقدم دی لاول جزء الجز وي بیا به جز وي بیا به کل جوړېږي نو ته د ترکیب خبره کوي او موږ د تحلیل خبره کوو دا شی چې ماته که نه قرآن پوهېږې موږ د دې خبره کوو نو ګوره موږ د دلالت تضمني خبره کوو التزامي خبره کوو په دلالت تضمني کې یو لفظ وضع دی د کل معنی موضوع له دپاره لاول به د کل معنی موضوع له تصور وکړې بیا به د هغې نه دلالت د دغې لفظ په جز د معنی موضوع له باندې وي قرآن پوه شوې نو ستا خبره صحیح ده مولوي صاحب خو ته ترکیب خبره کوې او موږ د تحلیل خبره کوو موږ قرآن پوه شوې نو په ترکیب کې مولوي صاحب
فهم د جز موقوف دی په چا باندې مقدم دی په چا باندې په فهم د کل باندې او په تحلیل کې موږ فهم د کل چې دا سره موقوف دی په چا باندې مقدم دی موقوف بنه وای ښا مقدم دی په مخه په الفاظ دې خلینه خبران به مقدم وای مقدم دی فهم د لاول په دلالت تضمنی کې موږ د کل معنی موضوع لو تصور وکړي دا غي نه رستو بدل لفظ دلالت په چا باندې کې په جز باندې کې فورن پوه شو یا په خارج باندې الو کوي دغه په جواب بل جواب دا کوي موږ چې منعي کوي لکه بل جواب څه کوي من یو تسلیمي شو دا څه شو منعي شو ولې ډېر کله ته دا سی وی چې لکه سره چې هغه کولی په ذهن کې راشي کولی څه شي او بالکل تصور چې هغه څه نه راځي جز ته راځي خبرم پوهیږي خبره ختم مرشد ستاره خبره نه منم مرشد چې فهم د چا باندې مقدم دی فهم د جز مقدم دی په چا باندې دا خبره دی نه منم ولې مرشد ډېر کله ته شیخ ابو علي سینا رئیس په شفا کې لیکلي دي چې مرشد ډېر کله ته سړي ذهن د څه شي کل شي ولیکن دا ذهن بالکل جز طرف ته تللی دی لکه د انسان ته تصور وکړي کل د حیوان ناطق نه بالکل د سړي هغه تصور چاته نه ځي حیوان ناطق ته ځي خبره مو شي توکل مرشد د خپل انداز باندې وشوخه بدل دا شور نشته کنه کوه سبق وي فین قلت کچرته وې مرشد کچرته ته وې دا چون کې دا سبق تعلق د مخ کې سبق سره ده لدا تاسو ته ما معاد کو دوباره خبران پوهیږي نور بستا بزین کې هغه سوال لغی فین قلت کچرته ته وې بل الامر بالعکس معامله براک استمول سیبو لکه معامله بالعکس تا چې کوم خبره وکړه ستاسو خبرې نه معلومه ده چې فهم د کل چې ده دا مقدم ده فهم د جز باندې مناسب نو دی چې نه مناسب معامله برعکس تا فإن فهم الجزء سابق مناسب فهم د جز چې ده دا مخ کې ده فهم د کل باندې خبران پوهیږي قلت زم چې نعم او مناسب تسلیمي ده او منم د ساده خبره خبران پوهیږي ستاسو خبره صحیح ده ولكن المراد بالتضمن ها هنا لیکن دلته مراد په تضمن مناسب دلته په تضمن کې دلته چې مراد انتقال الذهن انتقال الذهن الى الجزء جزء وملاحظته او داغي ملاحظه بعد فهم الكل رسل د فهم د کلنا الاول مناسب یو لفظ د کل معنی موضوع له د بار وضع تبد دې تصور وکي بیا بد دلالت په جزء باندې ستا مقصود بینو ته بیا دلالت په جزء باندې کې خبرم پوه شي او وكثيرا ما يفهم دویم جواب مناسب دویم جواب سره منعي ده وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات الى الاجزاء او ډیر کله ته مناسب فهم د کل کولای کیږي تصور د کل کولای کیږي مناسب هغه کې التفات نه کولای کیږي توجه نه کولای کیږي مناسب اجزاء طرف ته لکه څنګه چې ذکر کړی دی شیخ رئیس په شفا کې انه يجوز ان يخطر النوع بالبال جائز د مناسب چې راشي په ځړه کې راشي خطر ویل په ځړه کې راتل بال چون کې راغل دلته په تجرید وکړو لکه تجرید وکړو د دې نه د بعضی معنی لفظ نه بعضی معنی به راو باسو خبران پوهې لہذا دلته باسو چې راشي سبا شي چې راشي النوع کل لکه نوع کل به کنه خبران پوه شي لکه انسان دی او جنس حیوان دی مناسب جنس سره حیوان دی هغه جز دی او نوع انسان کل لګره خبران پوهې اي يخطر النوع چې راشي نوع اجمالا مناسب بالبال پزړکی ولا بالبال پزړکی ولا يلتفت الذهن او التفات ولکه ذهن مناسب جنس طرف ته لکه هغه دلته ځای لاړ نشي مناسب نو څنګه مقدم شو فهم د جز مقدم شو په کل باندې نه شو کنه مناسب خبران پوهیږي ثم اللفظ المراد به مناسب هر کله چې مصنف علیه رحمت فارغ شو د تعین او د تعین د ما هو المراد او ما هو المقصود د مناسب الته د تویل کنه مناسب چې د دلالت تقسیم بکوم او تعین د ما هو المراد بکوم مناسب چې دلته کم دلالت مقصود ده خبران پوهیږي د کم دلالت نو خبره کیږي نو هغه د توکل مناسب وځ دی راځي بیانې مناسب شروع وکړه په بیان د اجزاء او مقاصد ثلاثه د علم بیان کې اجمالا قرآن بوجي په بیان د چا کې د مقاصد او د اجزاء ثلاثه د چا کې په علم بیان کې چې کوم مقاصد دي هغه درې دي نو د هغه په بیان کې دلته اجمالا شروع کوي قرآن بوجي مجاز کنایه تشبیه دا مقصود دي دلته دا مقاصد دي دلته د دې نه خبره کیږي په دې علم البیان کې نو د دې بیان د شروع کو خودل ته اجمالا قرآن به شي تعریف نو دی وای ګوره مناسب دلته به ذکر کوي مجاز او کنایه چاته ویل کیږي مناسب قرآن به کې دا بورډ راکا دا بورډ وته اول په دې دغه منځان بوه کې بیا عبارت لګي ښا مناسب یو د رأيت اسدا يضحك ما سو کولی دو مناسب اسد مې ولیدو چې خاندلې قرآن به کې
یو د زیدون کثیر الرماد دا فلان پوهېږي مولوي صاحب یو د رأیت اسدا یضحک مجاز کې داسې وي مولوي صاحب فلان پوه شي دا لفظ دلالت کوي په غیر معنی موضوع له باندې کا مولوي صاحب په دې دغه کې دلالت تضمني او التزامي کې کنه فلان پوه شي مولوي صاحب د انسان معنی موضوع له سره حیوان ناطق ده کنه نو دلالت صرف په حیوان باندې دا معنی موضوع له نه شو کنه غیر معنی موضوع له شو یا په ضاحک باندې مولوي صاحب غیر معنی موضوع له شو خبران پوه شي نو دا لفظ چې کله دلالت کوي بغیر معنی موضوع له باندې دا به خالی نه وي مولوي صاحب دا به څه نه وي یا به قرینه قایمه وي په دې باندې چې هلکه دلته دا معنی موضوع له مراد نه ده او یا به نه وي که قایمه وه مجاز او که قایمه نه وه کنایه ګوره مولوي صاحب رأیت اسدا یضحک دلته د اسد په خپل معنی موضوع له کې نه ده استعمال خبران پوه شي او قرینه په دې باندې دا ضحک ته مولوي صاحب اسد خانده شي دلته حقیقي معنی واخله مولوي صاحب نه شي اخیستی ځکه دلته به قرینه به دا ضحک ته چې دلته د اسد په خپل معنی موضوع له کې دا پرېږده مولوي صاحب ته دا پرېږده ته صرف په توجه کړه دا نور کار زما دی خبران پوه شي دلته دا قرینه ده په دې باندې چې دلته اسد په خپل معنی موضوع له کې لہذا دې ته مجاز ویل کېږي زید کثیر الرماد کې څه قرینه معنی نشته دلته به څه قرینه نشته چې دلته په خپل معنی موضوع له کې نه استعمال ځکه دلته دا په خپل معنی موضوع له کې اغسته شي څه خرابي نه راځي مولوي صاحب څه خرابي نه راځي زیات ډیر ویروواله کېدای شي چې لکه څه کار کوي دیګونو کار کوي بیا ډیرې کنه کارن وو چې دیګ دا کوي نو د دې سب خرابي پکې نه راځي څه قرینه نشته لہذا مولوي صاحب دا په ټول کتاب کې ته یادي خاص ځان سره ولیکي مولوي صاحب یار لا بنده لکه دلته لیکل په دې متن کې او که بیا پې نه پوهېږې په دې الفاظو کې ځان سره ولیکئ خبران پوه شئ که قرینه قایمه وه لکه په دې خبره باندې چې دلته د معنا موضوع له نه ده مراد نو دا به څه وي دا به مجاز وي او که قرینه نه وه قایمه دا به څه وي کنایه به وي دلته معنا موضوع له نه ده مراد معنا موضوع له مراد نه ده دا به څه وي ها بله پکې ووایه مولوي صاحب بله خبره به پکې وکړو وشو بله خبره به پکې وکړو مولوي صاحب مولوي صاحب که قرینه نه وه موجود نو دا به څه وي په دې خبره باندې چې دا قرینه موجوده وه په دې خبره باندې چې دلته معنی موضوع له نه ده مراد نو دا به مجاز وي او که نه وه موجود مولوي صاحب دا به څه وي کنایه وي دویمه خبره یاد وساتئ مولوي صاحب چې دلته په دې مجاز کې معنی موضوع له د لازم معنی لازمي سره خارج د معنی موضوع له سره ته اراده د معنی موضوع له نه شي کولی فهم پوه شئ لکه د معنی خارجي سره کومه معنی لازمي چې دا معنی خارجي چې ده د هغې سره ته څه نه شي کولی اراده د معنی موضوع له نه شي ګوره مولوي صاحب رأیت اسدا یضحک دلته اوس اسد په خپله معنی حقیقي باندې اخیستی شي نه شي اخیستی که ځکه هغه ضحک نه کوي دا خاصه د انسان ده مولوي صاحب دا ضحک خاصه د انسان ده زید کثیر الرماد دا کنایه ده په کنایه کې ته د معنی موضوع له اخیستی شي مولوي صاحب معنی موضوع له اوس ډېر ویروواله دي کې څه خرابي نه راځي کېدای شي یې ډېر ویروواله خبران پوه شوې لہذا راسئ دې ته اوس دقه خبره کوي وایي ته پوهېږې ښه ثم اللفظ بیا ثم راوړو مولوي صاحب په دې کې اشاره وکړه دې خبرې ته لکه ربط خو مې ته بیان کوو غرض مې ته هم بیان کوو که نه چې ربط کله معلوم شو خو دغه ربط غرض د مصنف دی که نه خبران پوهېږي ثم اللفظ المراد په ثم سره اشاره دې خبرې ته وکړه چې هغه جدا بحث اوس موږ بل جدا بحث ته چې دغه منتقل کېږو نقل کېږو موږ څه کوو کړه د یو ځای نه بل ځای ته ثم اللفظ المراد بیا هغه لفظ مولوي صاحب المراد به چې اراده کړی شوی په هغې سره لازم ما وضع له لازم د ما وضع له مولوي صاحب د ما وضع له د معنا موضوع له لازم خبران پوه شوې هغه لازم مولوي صاحب ته ما پرون په سبق کې ویلو چې دلته لازم نه کم لازم مراد نه دی دلالت التزامي نه دی مراد دیداره لکه تا ته چې مخکې چا څه نه دي ویلي ته دې چې ما ته ګورې دلته دلالت التزامي نه مولوي صاحب فرهاد قاري صاحب فرهاد قاري که نه فرهاد قاري صاحب وایه که نه دلته لازم نه هغه دلالت التزامي نه دی مراد مولوي صاحب څنګه چې په دلالت التزامي کې مولوي صاحب هغه لازم او د ملزوم په منځ کې لزوم وي دقه شانتې دلالت تضمني کې د جز او د کل په منځ کې هغه لزوم وي که نه وي مولوي صاحب دلته هم دقه مراد دی خبران پوهېږې نو هغه لفظ مولوي صاحب چې مراد وي په هغې سره اراده کړی شوی وي په هغې سره لازم د ما وضع له
د ما وضع له د معنا موضوع له لازم بس وسره اراده کړی شوی وي ای سواء كان اللازم داخلا برابر خبره ده دغه داخل چې دغه لازم چې داخل وي مناسب لکه څنګه چې په تضمن کې داخل وي کنه ورن پوهیږي او خارجا كما في الالتزام یا خارج وي مناسب لکه په التزام کې مناسب لبي مکوا ان قامت قرینه على عدم ارادته مناسب ک قرینه قامت په معنا دلت سره ها قیام ولکه مناسب سره بخبو باندې ودرېږي نه د څه ځای ودرېږي دي ها تاسو ځکه ودرېږي ان قامت قرینه مناسب ک چرته دلالت کولو قرینه على عدم ارادته فعدم اراده باندې مناسب الکه یعنی په اراده د موضوع له باندې دغه قرینه موجود و چې دلته معنا موضوع له نه د مراد خو شو مطلب دا شو فمجاز نديت بمجاز ولكي فيسمى ذلك اللفظ مجازا دق لفظ تبس ولكي مجاز والا فكنايه ورنديت بس ولكي فكنايه دي بس ولكي رسب دي یو اختلاف دا ذکر کوي چې د مصنف په نسبت باندې مناسبو انتقال په مجاز او کنایه کې دا د لازم نه چاته وي ملزوم ته وي انتقال د لازم نه چاته وي ملزوم ته وي د مصنف په نسبت فإن المصنف ها صحیح او سکاکی دی بل د مصنف په نسبت باندې مناسبو په انتقال په مجاز او کنایه کې ٹھیک ده په دې دوانو کې مناسب د چا نه وي لازم نه ملزوم نه لازم ته وي صحیح شو مناسب اللهم وبحمدك اشهد مناسب نو خبره ده چې د مصنف په نسبت باندې په مجاز او کنایه کې مناسب دوانو کې انتقال چا نه چاته وي انتقال د ملزوم نه چاته وي لازم ته وي چې مناسب شمس وي شمس ملزوم ده کنه شمس ملزوم ده او دا روشنی د رڼا سره سره شمس ملزوم شو ملزوم او دا رڼا سره سره لازم څه شو رڼا دغه مناسب چې شمس وي نو رڼا به وي چې شمس وي رڼا به وي خبرم بګي دا څه شي چې شمس وي او رڼا نه وي مناسب خبرم بګي او داسې مناسب او د سکاکی په نسبت باندې خبرم بوشي سکاکی په نسبت باندې انتقال د لازم نه وچاته ملزوم ده لکه بالفرض د سی والا چې لکه رڼا وي نو صبر شمس دا لازم ده نه ده خبرم بوشي لکه شپه شوي رڼا یې کنه بلد لګېدل نوري خبرم بوي نو د بوله جواب ورکړي ګوره مولوي صاحب دا خبره ټیک نه ده کله دا لازم سوي لازم اعم وي مولوي صاحب کله دا لازم اعم خبرم بوي نو بیا مولوي صاحب عام په خاص باندې دلالت عام په خاص باندې دلالت نه کوي ګوره لکه دلته شو مولوي صاحب دا رڼا چې دا حرارت والا مولوي صاحب دا حرارت د شمس سره سره لازم ده خو د شمس سره لازم ده دا لازمي اعم ده دا لازمي اعم ده مولوي صاحب د نار سرم دی د حرکت سرم دی نو دلته دا دلالت په د شمس حرارت وي دا ضروري نه مناسب چې شمس دی کېدای شي چې سوي مناسب نار وي کېدای شي چې حرکت وي مناسب خبرم بويږي ولې دا خبره صحیح نه مناسب ده صرف په کنایه کې وي خا په مجاز کې نه وي صرف په کنایه کې وي چې علاقه دا انتقال د لازم نه چاته وي مناسب دا خبره ټیک نه ده پوهیږي په خبره باندې مناسب دا ځان سره لیکل غوښتو تاسو کې شوقي څوک طالب علم نشته یاره موږ چې بيخيږي مناسب مکمل جامع نه يبقى كده قسم ويملا فعند المصنف ده مصنف بالنسبه لمناسب الانتقال وانتقال بمجاز او كنايات دوانو کې مناسب من الملزوم الى اللازم د چانوي مناسب انتقال د ملزوم نه لازم طرف ته وي شمس ملزوم در مثلا اس شمس ولې کوي مناسب او د لازم د روشني ولې کوي مناسب خبرم بيږي دا اذ لا دلاله رد کوي په سکاکی باندې مناسب رد کوي په چا باندې رد على السکاکی اذ لا دلاله ځکه چې نشته دلالت د لازم د پاره من حيث د دې حیثیت نه چې انه لازم چې د لازم دی على الملزوم په ملزوم باندې مناسب لازم د دې حیثیت نه چې د لازم دی په ملزوم باندې دلالت نه کوي ځکه کېدای شي چې دا لازم اعم وي مناسب ځکه کېدای شي چې دا لازم اعم وي خبرم بويږي نو بیا خو عام په خاص باندې دلالت نه کوي ولې کوم مناسب لا عام په خاص باندې څه نه کوي دلالت نه کوي کنه مناسب ها الا مگر فرق بکې دار مناسب دویمه خبره چې مې دته وکړه ان اراده الموضوع له اراده د معنی موضوع له جایز وي په کنایه کې تب معنی موضوع له هم غسته شي مناسب په کنایه کې خبرم بو شوي دون المجاز مجاز نشي غسته الګه مجاز نشي غسته مناسب وقدم المجاز مصنف علیه رحمت توي چې لکه
دا دواړه د څه ورته وایي د مجاز او کنایه چې دي دا سواسی دي په چا کې په جزئیت او په چا کې مناسب لکه مجاز هم جز د علم البیان دی کنه خبرم پوهېږي او دا کنایه هم جز د علم البیان دی دا برابر دي دواړه سواسی دي په جزئیت کې او په مقصدیت کې ورته وایي خبرم پوهېږي په مقصود کېدو کې دواړه برابر دي کنه نو تا دا مجاز مقدم کو په کنایې باندې ولې مناسب ولې دې مقدم کو دی ته وایي چې ځکه مې مقدم کو وقدم المجاز او مقدم کړی شو مجاز علیها په دې کنایه باندې علیها کې د ضمیر مرجع عائل علی الکنایات په کنایه باندې ولې مناسب وایي دا مجاز په منزله د جز دی په منزله د جز دی کل جز دی دا مجاز په منزله د چا دی کل جز دی عین جز نه دی کل جز دی او دا کنایه کل دی خبران پوه شو په منزله د کل دی په منزله د چا دی خبران پوه شوې او کل مقدم وي په چا باندې مناسب جز مقدم وي په کل باندې مناسب چې چا سوي تاسو سره ها کوئ خبران پوهېږئ جز مقدم وي په کل باندې طبعا په خارج کې مناسب په نفس الامر کې په واقع کې مقدم وي نو لهذا وضعن مقدم کو د دې لپاره چې دا وضع طبي سره موافق شي مناسب خبران پوهېږئ وقدم المجاز او مقدم کړی شو په بحث او تقسیم کې مناسب علیها په دې کنایه باندې دا مجاز مقدم کړی شو لأن معناه ذکر دا معنی د مجاز چې د مناسب ای المجازي لکه مناسب ضمایر او مرجع ته مخه چې دا معنی د مجاز چې د مناسب دا پشان د جز د معنی د کنایه دا ولې مناسب دی وایي چې معنی د مجاز صرف لازم ده لازم او معنی د کنایه چې د مناسب دا جایز ده چې دا لازم او ملزوم دواړه شي نو یو طرف ته ګوره مناسب اوس دا مارکر کار نه کوي یو طرف ته مجاز شو مجاز صرف معنی چې شو لازم شو او دا مناسب دا کنایه معنی څه شو لازم او ملزوم دواړه مناسب ملزوم نو دا په منزله د جز شو دا په منزله د کل شو جز مقدم وي په کل باندې مناسب جز مقدم وي په کل باندې خبرم پوه شي لأن معنی المجاز ځکه معنی د مجاز چې د مناسب هغه لازم ده فقط و معنی الکنایه او معنی د کنایه جایز ده چې دا شي لازم او ملزوم دواړه اگر چې مقصود اصلي مناسب دواړو کې چې هغه لازم دي والجزء مقدم على الكل مناسب جز مقدم وي په کل باندې طبعا په خارج کې مناسب په خارج کې وته ولیکي فيقدم بحث المجاز على بحث الكنايه وضعا نو بحث د مجاز به مقدم کولای شي یا په بحث د کنایه باندې وضعا یعنی ذکرا وته ولیکي مناسب ذکرا هم وانما قال نبی د خپل کتابونه راوړه خبرم پوهېږئ ناتخوان نقرار شو پوهېږئ وانما قال مناسب لکه عین جزء وتونه که جزء وتولي وي لکه خبرم پوهېږئ نو دی وایي مناسب دا خبره ظاهره ده چې دا د هغې د معنا جز نه دی لکه دا د هغې معنا جز خبرم پوه شي په حقیقت کې مناسب خبرم پوه شي په حقیقت کې عین جز نه دی مناسب کل جز وتولی وي ځکه یې ورته ووایي چې مناسب معنی د کنایې هم لازم ده خو الته کنایې سره جواز د ارادې د معنی موضوع له وي معنی صرف دقه یوه ده مناسب د دې هم یوه ده خو الته خو سره د جواز د ارادې د معنی موضوع له نه الته سره د اراده د معنی موضوع له کولی شي او په الته سره په مجاز کې نه شي کولی خبرم پوه شي او په کنایې کې کولی شي نو په دې وجه ورته کل جز وي عین جز ورته ونه وي ځکه چې معنی د کنایې هم جز ده هغه لازم ده فقط خو په دې کې هغه اراده ته چا کولی شي د معنی موضوع له اراده کولی شي مناسب خبرم پوهېږي وانما قال مناسب ویوي که جزء معناه په شان د جز د معنی د چا مناسب د کنایې لظهور انه ليس جزء معناها دا خبره ظاهره ده مناسب چې دا ليس جزء معناها دا مجاز دا جز د معنا د کنایې نه دی مناسب په حقیقت کې ځکه چې فإن معنى الکنایه دی ځکه معنا د کنایه چې دا ليس هو مجموع اللازم والملزوم هغه مجموعه د لازم او ملزوم نه مناسب دا پوره معنا نه ده ګوره خبرم پوه شي بل هو اللازم بلکې معنی صرف لازم ده مع جواز اراده الملزوم سره د جایزوالي د ارادې د موضوع ملزوم نه چې هغه معنی موضوع له ده ورته سوال تو سره اراده کول شي نو فقط اصل کې هغه لازم کنایه معنی لازم ده نو دلته جواز په منظره د وقوع باندې نازل کړی شو خبران پوه شئ دلته جواز په څه باندې مولوي صاحب بیا خبره دی کوي چې هلکه د ایراد د زموږ مقصود په علم البیان کې څه شی دی ایراد د معنی واحدې په طرقو مختلفه او تراکیب سره او دا موجودېږي په مجاز او کنایه کې او دا تشبیه چې دی دا د حقیقت سره تعلق لري خبران پوه شئ نو لهذا دلته دا تشبیه دی ولې
ذکر کې تشبیه ولې ذکر کې او بیا دې تشبیه مقدم کړه د منډه مولوي صاحب دا اول خو ذکر کول نه دي پکار کبیل فرض بیا دې ذکر کول بیا دې مقدم کړه پر مجاز او کنایه باندې نو دی وایي ګوره مولوي صاحب دا مجاز چې دی دا په دوه قسمه دی یو هغه چې په هغې کې مولوي صاحب هغه بناوي په تشبیه باندې مجاز دوه اقسام دي مولوي صاحب یو هغه دی چې په هغې کې بناوي په تشبیه باندې هغې ته ویلی کېږي مولوي صاحب مجاز مستعار ورته ویلی کېږي فهم پوه شي او بل چې مولوي صاحب په تشبیه باندې نه وي بنا هغې ته مجاز مرسل ویلی کېږي فهم پوه شي نو دا مجاز موقوف دا تشبیه موقوف علیه شو د چا لپاره د دې مجاز یو قسم دپاره که یو قسم دپاره موقوف علیه شو موقوف علیه مقدم وي په موقوف باندې که موقوف علیه مقدم وي که نه مولوي صاحب خبران پوه شي موقوف علیه مقدم وي مولوي صاحب د دواړو وجې پکې راغی چې ذکر کوم یې ولې او مقدم وی ولې کړه موقوف علیه شو موقوف علیه مقدم وي ثم منو بیا د دې مجاز د مولوي صاحب ما یو هغه قسم دی د مجاز یبتني چې بنا کولی شي دا مجاز مولوي صاحب علت تشبیه باندې مولوي صاحب دا به تا ته راشي مولوي صاحب چې د مجاز دوه اقسام دي یو ته ویل کېږي مجاز مستعار یو ته ویل کېږي مجاز مرسل مولوي صاحب خبره پوهېږي چې علاقه د تشبیه پکې وه دې ته به څه ویل کېږي لقسې لیکئ چې علاقه د تشبیه پکې وه مولوي صاحب څه ورته ویل کېږي مجازي مولوي صاحب پرده پرې خو مینه دی را ایثار کړی که علاقه د تشبیه پکې وه مجاز مستعار که علاقه د تشبیه نه وه د 24 علاقونه یو بل علاقه پکې سببیت و جزویت و مولوي صاحب هر علاقه چې را به شي درته په کال په نور انوار کې به ووایي خبران پوهېږې را به شي درته نو دې ته به څه ویلی کېږي مجاز مرسل مولوي صاحب خبران پوهېږي ثم منو بیا د دې مجاز د مولوي صاحب دغه خبره د دې جواب درته کوي لکه دا دوه خبرې چې درته ما وکړې که نه د دې ثم منو بیا د دې مجاز د مولوي صاحب یو قسم د مجاز هغه دی یبتني چې هغه بنا کولی شي چې علت تشبیه په تشبیه باندې مولوي صاحب او لاندې ورته لیکلي ومنه ما لا یبتني وهو المجاز المرسل دا هو الاستعاره التي او دغه مولوي صاحب دا هغه استعاره ده چې دا هغې اصل تشبیه وي دا هغې اصل څه وي تشبیه وي دا په تشبیه باندې بنا وي مولوي صاحب فتعین التعرض له متعین شو مولوي صاحب تعرض کول هغې ته له تعرض کول د مصنف له دې تشبیه ته مولوي صاحب ایضا هم لکه ولې راوړو ځکه یې راوړو چې څه شو دا خو وایي زما د راوړل څه شو د دې لپاره وجه څه شوه وجه ول څه شوه مولوي صاحب الله خو زه وکنه فرحات مولوي صاحب وجه ول څه شوه دغه مې درته وویل که نه مولوي صاحب لکه د مجاز یو قسم چې دی هغه څه دی هغه بنا دی په چا باندې په تشبیه باندې خبران پوه شوې نو دا هغه یو قسم د پاره دا تشبیه موقوف علیه شو موقوف علیه مقدم په موقوف خبران پوه شوې قبل فتعین التعرض لکه تعرض ویل کېږي در پې کېدل خبران پوه شوې په یو خبره پسې چې ته ورپسې شي نو ما دا تشبیه ولې راوړه نو فتعین نو متعین شو تعرض د مصنف له دې تشبیه ته مولوي صاحب ای للتشبیه ته ایضا په مثل د تعرض د مجاز او کنایه لکه څنګه چې مجاز او کنایه دغه شان هغې ته تعرض چې دغه متعین شو که نه وجه ولا ذکر کړه مولوي صاحب قبل التعرض للمجاز مخکې د تعرض د مجاز ته الذي لکه هغه مجاز احد اقسامه الاستعاره چې یو قسم د هغې چې دی مولوي صاحب الاستعاره المبنیه لکه چې یو قسم د هغې هغه استعاره ده چې هغه بنا وي په تشبیه باندې خبران پوه شوې او لکه بیا ورته وایي چې هلکه مولوي صاحب بیا خو به دې کم از کم دا یو مقدمه ګرځول وه د هغې لپاره مقدمه دې ګرځول وه څه به دې کړی و داسې یو مقصد اصلي به دې نه ګرځو پشه جي راځئ جي راځئ دا شی مولوي صاحب دا مقصد اصلي وګرځو دا ووایي چې په دې فن کې به د تشبیه نه د مجاز نه دې نه خبرې دې چې به دې نه کوله مولوي صاحب مقدمه به دې ګرځول وه مقدمه به دې ګرځول وه دا به دې ویلې به چې په دې فن کې به دونه خبره بحث کېږي ته وایي چې د درېو نه تشبیه مجاز کنایه مولوي صاحب دی وایي ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة كلا چې په تشبیه کې مولوي صاحب ډېر مباحث وفوائد جمه او ډېر مولوي صاحب ډېر فواید لم يجعل مقدمة مولوي صاحب دا ونه ګرځوله شوه مقدمه لبحث الاستعارة د بحث د استعارې دپاره چونکې دغه پکې ډېر و که نه مولوي صاحب څه پکې ډېر و بحث پکې ډېر و فواید پکې ډېر و مولوي صاحب او مباحث پکې ډېر و بل جعل مقصدا برأسه یو مستقل مولوي صاحب برأسه مقصدا برأسه ته ولکه مستقل څه ولکه وګرځولی شو مقصد وګرځولی شو نو فانحصر المقصود من علم البيان نو مقصود منحصر شو د علم البيان په درېو کې مولوي صاحب چې تشبیه او مجاز کنایه ده تشبیه او مجاز او کنایه ده مولوي صاحب دغه به ورځ به ستاسو انشاءالله دغه ښه